ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 فروری 2021 بروز جمعرات په دارالعلوم تعلیم القرآن و سنة تنگی کی د یو عظیم الشان دستاربندی کانفرنس انعقاد وشولو۔ د دې کانفرنس مهمان خصوصي د علاقې لوی عالم دین او معروف و مشهور محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب او امام ډېر عمر دا لوبې کړې خیال دی نه. نو داسې طلبه ني لکه دا زموږ د تلې چې دي هغه انصاف والا طلبه نو جبریل علیه السلام به وزن کوي او حضرت کرام الکاتبین به ولاړي. مستد احمد کې حدیث دی کرام الکاتبین فرشتې چې هغوی به وایي چې دا عمل یې کړی دی او حضرت ملک الموت به هم ولاړي اب هم ولاړي چې څوک دا ونه وایي چې ما نه مخکې څه استره او صاحب من آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي. وګوره حدیث دی یا آدم قم پاسه الله به ورته آواز وکړي یا آدم قم او بیا به ورته څه وایي جعلتک حکما بین ذریتک قم عند المیزان. ودرېږه رپېږي به آدم علیه السلام او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړي او د ټولو نه لومبي حساب کتاب چا سره به کېږي زموږ امت سره به کېږي او ټولو نه مخکې جنت ته به څوک داخلېږي وایه رسول الله مبارک امت او بیا په امت کې د ټولو نه مخکې حساب کتاب به چا سره کېږي. هلکه ګورې حدیث کې فیه کلام ښه دا طالبان پې پیش شو ډېر پې ټینګېږي ما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او چې ورمخکې کې ابوبکر به جاړي ما مخکې کوه بل نو الله د طرف نه به آواز وشي د ده متعلق خو تاویل و چې ابوبکر فی الجنه نو تا خو نه دروغجن کومه د به بې حسابه بې کتابه جنت یو ټکې مې پکې پټ غوندې وي ښه بهر کیف دا تله شوه وان اعمال بني ادم وقولهم توزن دا اوس خپله دعوه ذکر کوي مخکې تبرک حاصل که په نس سره او هغه نس یې راوړه چې اصل په دې باب کې دا د خپل دأب دی طریقه ده. اوس دعوه صراحتا ذکر کوي چې اعمال د بني ادم او قول د بني ادم ورته لیدل کېږي. طالبان بیا سوال کوي چې اعمال خو جمع شو قول مفرد شو نو دوی وایي چې هلکه د اعمالو تعلق جوارحو سره دی متعدد دی د قال تعلق خولې سره مفرد ده یو دوه جواب یې نور هم دي کرماني لیکلي دي قسطلاني عادته نه کومه او د عمل او د فعل فرقونه دي پکې خو د هغې وخت نشته دی وخت کې المال صرف یو ټکې درته دلته کې وایم لږ ضروري ګڼم چې امام غزالي په الدرة الفاخره کې لیکلی دی چې بعضې ته مستثنا دي. څوک مستثنا دي؟ انبیا ماشومان لیونیان چې کوم معصومین دي هغې سره وزن نشته او خبرې ټیک ده په حدیثو ثابته ده ښه دې وخت کې دلایل درته نه وایم خو هغه یو ټکي لیکلی دی زما نه دی خوښه هغه وایي د کفارو اعمال به هم نه وزن کېږي امام غزالی وایي او دلیل یې پیش کړی دی هغه دلیل یې درته وایم ښه هغه وایي چې قرآن حکیم کې الله فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا خو قرطبي رد کړی دی بیا په دې خبره او نه د کفارو عمل وزن کېږي او دلیل څه قرطبي دلایل یې وراوړي دي صرف یو دلیل درته وایم هغه یو دلیل یې دا دی چې قرآن حکیم کې الله فرمایي اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. نو خفت موازینه نه معلومیږي چې تله کې وزن شته او خفت پی پکې او فی جهنم دا حدیث لویه بد ده دومره لوی سړی د خدای ولی دا هغه کس چې قبر نه خوشبو بتله خلکو به خورې خوشبو یې له تختولې لاندې پروت دی الله بالکل مې دماغو کار نه کو هر څه مې ییر شو ییر سترګو نه جړه روانه وه هغه ډسپي ما ته وایي حضرت وخت ما یې بارام مې پرېږده هم پوه شو ورې راپسې بند کړه ولاړم ولاړ چې څه ووایم خدایه ووایم څه اخره کې مې بس زور کو نو خپل سند مې شروع کړ ما ځان نه ونیوه امام بخاري پورې او په زوره مې وی امام بخاري نه مې ونیوه رسول الله مبارک پورې نو حدیث ته انما الاعمال بالنیات د حضرت عمر په روایت او حدیث د اخیری د ابو هریره په روایت دا دواړه مې ورسول ورته ودرېدم دومره لوی سړی امام بخاري خلک وایي مولیانو څه کړي دي علماو څه کړي دي زما رونو علماو چې څه کړي دي مور راوړی بلکې دا ښکلې عقیدې چې نن ستاسو محفوظ دي دا د علماو برکت دی دا ښکلې پټکي او ګیرې او د اعمال او د نبوي اخلاق زما قسم په خدای د علماو برکت دی دا نن غونډه مجمع چې تاسو وینئ
او دا دومره سلګونه علما چې نن فارغ شو دوره حدیث نه او تخصص فی الفقه والحدیث نه علماو برکت دی دا غټ بلډینګ مدرسه د چا برکت دی دا د علماو برکت دی دا دومره تنګې کلی خو به ما هسې ګران دی تنګې خو د ما د زړه سر دی تنګې چې دا د علماو سره دا خلک که به مینه ساتي او ما سره څونه مینه کړې ده او د تنګي مشران علما چې ما ته را مخکې شي او تنګې زما باباجي به یې په 2 سیزونو مخ وخت دی یو دلته درسونه د قرآن ډېر دي یو دلته حاجیان ډېر دي دا خدای پاکې مفتي صاحب راوست الله په فضل وکړه خدای راوستو څومره رونق څومره رڼا ګیر چاپیره څومره خلکو ته فایده د تصوف د علم د تحریر تقریر دعوت الله نور څه غواړئ د تنګي او د ګردونوا خلکو ملغلره درته خدای درکړی او څومره علما الحمدلله د علماو کار دی ګورئ علماو څه کړي دي علما څوک یې ټیپر د لوکاري څه که تور باټینګن د لوکاري دا ستاسو کار زما کار نه دی هر وخت کې علماء خپل کار کړی دی دا د رسول الله مبارک حدیث دا د علماء برکت دی دا د فقه ګڼ ګڼ کتابونه د علماء برکت دی دا وګورئ تاسو دا ګټ ګټ لوی لوی جلدونه او مجلدات چې دي دا د علماء برکت دا زمونږ ایمان زمونږ عقیده دا ټول د علماء برکت دی علماء څه کړي دي علماء نور څوک در سره حلال حرام چې ته پېژنې قسم په خدای دا د علماء کرام او بالخصوص په علماو کې د علماء دیوبند برکت دی علماء دیوبند چې څه کړي مور راوړې به هغسې ونه کړي په دنیا کې خو ګوره نن سبا د علماء دیوبند شیخونه دي مدینه منوره کې یو عالم درس کاو زه به ناستم د بابي عمر سره به ناستو داسې معتدل غوندې هغه زمانه کې د ښه سړی و داسې ما چې بدس اورېده نو داسې تشدید به یې نه کاو افراط به یې نه کاو داسې نو ما یو ځل ماسخوتن ماښام مازدیګر نه ماښام پورې درس و ماښام نه پس سوالات و ماسخوتن به بیا ته ماسخوتن ورنه ورسره کېناستم خبرې اترې مې ورسره کولې ما ورسره عربي شروع کړه خو په ما پوه شو ما تر اردو شروع کړه میں حضرت آپ تو اردو بھی جانتے ہیں ہاں میں اردو کہاں سیکھی ہے میں تو برما کا ہوں خو برما اصل کے لیکن میں نے اردو انڈیا میں سیکھی ہے میں جی انڈیا کے دے سکول ہاں انڈیا میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں وہاں سے مجھ بحری فراغت ہوئی ہے اور پھر جامعہ آ کر یہاں تکمیل وغیرہ اور یہ کتابیں پڑھے ہیں داسې مې سترګو نه اوښکې لاړې اما ته کیوں روتے ہو ما وی په دې جاړم د خوشحالۍ نه جاړم لکه د عمر ته چې حضور پاک د جنت د بنګلې وي او د خوشحالۍ نه یې وجړل خوشحالۍ نه مې وجړل چې الله نن تا د دیوبند بچې د محمد مصطفی په جومات کې کېنولې درس ته افراط و تفریط نه پاک عقیده ښکلې مزېدار وګورئ تاسو تصوف وګورئ خلک وایي دیوبند بعضې وایي تصوف نه مني مې د مولانا اشرف علي په شان پیر براله پیدا نه کړي د مولانا رشید احمد گنگوهی په شان به پیدا نه کړي د مولانا حسین احمد مدني په شان به پیدا نه کړي دا پیران که نه دا محدثین و که نه کم باب کې دیوبند علماو خدمت نه دی کړی زما رونو خیر خبره اوږده لاړه خو ما مخکې ویلي وو مې زه به داسې عامې خبرې کوم چې د دوستانو ته فایده ورسي نو دا کتاب امام بخاري لیکلی او خیر دی دا خبره هغه دی ورته طالبان دلیلي اینې و لیمې وایي که نه یا کتاب تعلق هم د رسول الله مبارک دا حدیثو سره دی مضبوط مؤلف و مؤلف ټول د پیغمبر نه تاویږي که نه بخاري اول نه اخره پورې څه نه بحث کوي موضوع د علم و روایت الحدیث څه ده ذات الرسول صلی الله علیه وسلم من حیث انه رسول ټول به د پیغمبر نه تاویږي عقیده مبارکه څنګه او عمل څنګه او اخلاق څنګه او ویښته مبارک څنګه او خوب څنګه او حرکات څنګه ټول پکې داخلي بهر کیف اوس به راشو د خپل مقصد لا نو دلته کې خو یو مبحث موږ ذکر کوو خو دلته مناسب نه ګڼم زموږ د علما ورته ربط وایي ربط الخاتمة بالفاتحة و ربط دا مخامخ خلق دا د سپینو پټکو والا او دا مخامخ عوام نو او دوی موږ سره امداد نه کوو نو زموږ دا مدرسې هم نه چلېدې او زموږ دا خانقاهونه هم نه چلېدل موږ ستاسو د مخامخ خلکو ډېر زیات شکریه ادا کوو الله هم خوشحاله الله هم په دواړه جانه خوشحاله کا الله هم په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوه
د تکلیفونو مصیبتونو شرونو آفتونو نم رب العزت په توسل او په جاه او په وسیلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امان کې وساته او د دواړو جهانو خیرونه دی الله پاک تاسو موږ له په شریکه باندې الله مفسر اسلام او میفرماید یک واقعه اندکی را روایت میکند در تفسیر خود از حضرت یحیی ابن اکثم رحمه الله میگوید که مأمون الرشید پسر هارون الرشید او روزی سالانه یک اجتماع علما را جمع‌آوری میکند مخکنی علما ډیرو مخکنی امیران و اختیاران و هغو سره عقل و علم ورسره و هغو چې به کله پریکړه کوله بیا به نو علما را جمع کړل علما به راغونډ کړل د علماو او هر امیر چې د علماو احترام کړی د هغه امارت دوام کړی دی او هر امیر چې د علماو سره مشوره نه ده کړې هغه ډېر ژر د دنیا څخه تللی دی او امارت یې زایل سوی او می فرمایي